بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. زما عزت مندو حاضرینو او سامعینو مسلمانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما عزت مندو ډېرې بهترین او غوره ورځې د دنیا هغه شروع دي چې هغې کې عبادت او عمل رب العالمین ته ډېر زیات محبوب دی. زما عزت مندو دا دیو جنا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله فتح الباری کی لکھی چې دې کې امهات العبادات راجم دي، هغه اصول د عبادت په دې کې راجم دي چې هغه عبادت منځونه دي، روزي دي، تکبیرات دي، حج دي، قربانی ده. زما عزت مندو مونږ او تاسو نه پکار دادي چې دا ورځ مونږ او تاسو عبث ضایع نه کړو، بلکې دا ورځ د الله په بندګۍ کې تیرې کړو. زما عزت مندو دا هغې ورځو فضایل خو مخکې تاسو ته بیان شوي او بعض احکام د قربانۍ هم دینا بعد چې کوم ایام راځي ورځ راځي هغه د اختر ورځې دي، ایام التشریق دي. اول خو دې عشره کې زیات تکبیرات ویل پکار دي. صحیح بخاری کی راځي عبداللہ ابن عمر، ابو هريره رضی الله عنهما دیبا په دې ایامو کې بازار ته وتل او جهر سره تکبیرات ویوي او خلکو به سره هم تکبیرات ویل. تکبیرات ویل صرف منځونو پورې خاص نه دي چې منځ پسې سړی تکبیرات وایي، عام حالاتو کې سړی په لار رواني هم د تکبیرات وایي. کور کې بازار کې د الله کبریا د الله لوی د پکې هر ټیم دا ویل پکار دي. د دې تکبیراتو هم ډېر لوی فضایل دي. زما عزت مندو مونږ او تاسو له پکار دادي چې هر یو عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق جوړ کړو. کاغه روزه ده، کاغه اختر ده، کاغه عام منځونه دي، کاغه نفلی عبادات دي، کاغه فرضی عبادات دي، کاغه قربانی ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. نبی صلی الله علیه وسلم اختر منو کړی دی، صحابه کرامو منو کړی دی، زمونږ او تاسو لپاره دا سنت دي. ابو داود کی راضی انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مدینه ته راغی نو مدینه والو د جاهلیت د زمانه بعضی اخترونه، نیروز وغیرہ هغه مناول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل: ان الله قد ابدى لكم بهما خيرا منهما یوم الاضحى و یوم الفطر. الله رب العزت د دې په عوض کې تاسو له بهترین ورځې درکړې دي. اسلام کې دا دوه اخترې دي، یو ته یوم الاضحى وي او بل ته یوم الفطر وي. زما عزت مندو اخترونه دا په ټولو قومونو کې د اسلام نه مخکې هم د جاهلیت په زمانه کې هغه باخترونه مناول. اوس هم کفار خپل رسمي ورځې بعضې مناوي، لیکن
داغي اخترونه د غیر مسلمو خلکو اخترونه د انګريزانو د يهوديانو د هندوانو د مشرکانو اخترونو کې سوي شراب نوشي پکې وي لهو لعب پکې وي خرافات پکې وي وزلیات پکې وي لیکن اسلامی اخترونه چې دي دا مونږ ته یو تعلیم راکړي دې کې به عاجزي وي تواضع وي ایثار او همدردی وي محبت پي د یو بل سره خلوص پي انفاق پي د الله د لپاره قرباني وي د دې اعمالو د اتحاد او اتفاق دعوت ته پدې کې دا ورځي مونږ او تاسو ته د ایثار او د همدردۍ دعوت راکړي دا ورځي مونږ او تاسو ته د خلوص دعوت راکړي د اتفاق او د اتحاد دعوت راکړي زما عزتمندو نو مونږ او تاسو لم بکار دادي چې مونږ خپل خوشاله خپل اخترونه قربانې په هغه طریقو کو کومه طریقه چې مونږ او تاسو ته د الله نبی خودلې ده الله فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه یقینا تاسو د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تمامه ژوندۍ کې داغه په حیات کې داغي په غمونو کې داغي په خادو کې داغي په اخترونو کې داغي په منځونو کې داغي په کور کې ژوندۍ بهر ژوندۍ اخلاق او معاملات په دې ټولو کې اسوه حسنه ده خسته نمونه ده هر یو عمل کاغه هر څومره قیمتي شي او سړی پاغه باندې ځان ستړي کی لیکن هغه کې اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم نوی هغه عمل الله ته قبول نه دی زما عزتمندو د اعمالو د قبولیت د لپاره دوه بهترین غټ شرطونه دي د ایمان نه بعد دو شرایط سره الله پاک اعمال قبلي یو اخلاص او للهیت چې عمل به خالص د الله د رضا لپاره هغه کې به ریا دکلاوا وغیرہ نه وي خلوص پي بکې کې انسان مونږ کوي هغه هم د الله د پاره روزه نيسي د الله د پاره وي قرباني کوي د الله د پاره وي ولدا قرباني دې کې بهترین شی هغه اخلاص دی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله فرمایي چې نه رسیږي الله ته د قربانو د سارو غوخه او نوینه ولې غوخه دلته وخوړل شي او ویني چې دې هغه پسمکه وبېږي الله ته چې کم شي قبليږي د الله په دربار او الله ته رسیږي هغه تقوا او اخلاص او خلوص دی انما يتقبل الله من المتقين الله پاک عبادت او قرباني د هغه چا قبلي چا کې چې تقوا وی للهیت وی اخلاص پکې کم عبادت کې چې ریا وی سمعتي د الله رضا پکې نه وی هغه عبادت کا سړی هر څومره ځان ستړي کی زما عزتمند الله باغې اجر نه ور کوي قرباني چې سړی پېښ کوي الله ته یو عظیم عمل دی دا به هم دې کې اولین شرط دی اولنی شرط دی هغه اخلاص دی او دا سنت د ابراهیم علیه السلام دی چې نن زرګونو کلونه مخکې ابراهیم علیه السلام د الله په دربار کې یو عظیمه قرباني پیش کړې و ډېر د اخلاص نه ډکه قرباني د خپل زوی ذبح ته تیار شوه صحابه کرام عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما هذه الاضاحي دا نن چې مونږ کومه قرباني کوو دا قرباني سدي دا ولې کوو نبی صلی الله علیه وسلم مرتبه فرمایل سنت ابيكم ابراهيم ستاسو د نیکو ابراهيم عليه السلام طریقه ده ابراهيم عليه السلام طریقه ده موږ ته به کې اجر ملاويږي نبی صلی الله علیه وسلم مرتبه فرمایل چې د هر ساروی په یو وخت باندې یو حسنه او نیکی ده او کو په یو ساروی باندې وړې وي نو د وړې په هر ریشه باندې یو نیکی ده
نو دا یو فرمایل چې دا د ابراهیم علیه السلام سنت او داغه طریقه د چنن نظرګونه کلونه مخکې ابراهیم علیه السلام د رب په دربار کې یو عظیمه قربانی پیش کړو. خوب بنی سورۃ الصافات کې الله دا غي تذکرہ کړی دا انی رأیت فی المنام قل یا بنی انی ارى فی المنام انی اصبحک. اے بچړیا ز په خوب کې تا وینم چې تا ذبح کوما. ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام ته وایي او دا هغه وخت چې د ظلمي او بلوغ ته رسیدلی. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. کله چې هغه د سعی قابل شو او ځواني ته ورسېدو نو ابراهیم علیه السلام خوب ولیدو. خوب کې دا زوی د ذبح مقدمات لیدل چې دا زوی ذبح کوم. ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام ته دا خوب پیش کو چې دا سه خوب مې لیدل چې تا پکې ذبح کوم او د انبیاء علیهم السلام خوب چې وی هغه وحی وی هغه کې هغه ته وحی کېږي د عام خلکو په شان خوب نه وی. اسماعیل علیه السلام هم جواب ورکړي یا ابت فعل ما تؤمر. یا پلار هغه کارو کوم چې تا ته امر کړی شوی د الله د طرف نه. زما رائے پرېږده دې ته ایمان وای دې ته د الله د لپاره قرباني ورکول وای. زما رائے ته موږ ورنن خو موږ د الله د نبی او د الله حکمونه بخپل رائے او قیاسونو باندې خپل خواهشات باندې د خپل لاندې کړی. خپل خواهشات خپل خبره معمولی خبرو کې د الله او د رسول په خبرو باندې مخکې کو. زما عزتمندو دا به ایمان په دې ایمان به موږ او تاسو ته څه نجات ملو شي. هغه ورته زما رائے پرېږده الله چې د امر کړی بس هغه پورا کوا. مفسرین ذکر کوي ابراهیم علیه السلام د خپل زوی ذبح ته تیار شو او اسماعیل علیه السلام د خپل ځان ذبح ته تیار شو. د الله د حکم مطابق لاس نه ونیو مناته بوتلو ذبح کوي. مفسرین ذکر کوي د بعض سلفو په حواله سره اسماعیل علیہ السلام پلار ته وی چې پلار مرګ ډېر سخت دی او دارنګه د پلار او د زوی مینس کې محبت هم ډېر زیات دی. نو ته چې ما ته ګورې او زه تا ته ګورم اسنه چې هغه فطري او طبيعي محبت غالب شي او د الله په حکم کې تاخير ونشي. نو ما الټا واچوا فلما اسلما وتله للجبين. کله چې دواړه پلار او زوی د الله د حکم تابع شو او تیار شو او ابراهیم علیه السلام خپل زوی په تندي الټا واچو. بیا ورته وی چې مرګ ډیر سخت دی تما ذبح کې زب لاس په وام اسنه چې طبيعي طور سره هغه درد زبرداشت نکړم شم او د الله د حکم منلو کې تاخير ونشي. زما لاس او په وتړه. کله چې لاس او په وتړو او چاړه راکاږي دغه وخت کې ونادیناه ان یا ابراهیم. आवाज کومونګه چې اے ابراهیم تا خپل خوب رښتینو کو. تا خوب کې مقدمات د ذبح لیدلیو ذبح کړی شوی بچی نه لیدلې پکې لہذا تا خپل خوب رښتینو کو. وفدیناه بذبح عظیم. الله فرمایي د دې په عوض کې مونږ یو عظیم ذبح وتور کړه. ذبح عظیم په خلوص او اخلاص سره وا او په دې اعتبار سره ذبح عظیم وا چې ټول امت مسلمه تر قیامت پورې هر کال په دې ورځو کې دا سنت ابراهیمی ژوند کوي. حافظ مادودین ابن کثیر رحمت الله علیه تفسیر ابن کثیر کې دغه آیاتونو دلان دي لیکي چې ذبح عظیم په دې معنا سره هم وا. د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت وروړي چې جنت کې 100 کال سره دلې ګټ جبريل راوستو او د ابراهيم عليه السلام مخه ته پیش کړی شو هغه ذبح کړی شو. نو زمای عزت مندو دانن چې مونږه کومه قرباني کوو نو دا د هغه سنت ابراهیمی یا تازه کول دي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي. مونږ او تاسو په دې کې د الله د کتاب او د الله د نبی د سنت او خیال ساتو. خپل خواهشات دا بشاته غورځو
قرباني مونږ ته دا پیغام راکړي چې خپل خواهشات په شاته غورځي د الله د حکم تابعدار بوسېږي کله کوم د الله د نبی د سنت نه خلاف راغی پکې هغه عمل الله تعالی قبول نه دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چا چې یو عمل کو پاغه باندې زمون حکم نوي هغه عمل د الله په دربار کې مردود دی کاغه حج دی کاغه قربانی ده کاغه منځ دی کاغه روزه ده کاغه بل یو عمل دی او چې د الله د نبی په طریقه باندې نوي د الله په دربار باندې هیڅ قدر دا غي نشته الله نه قبلې ابو برده ابن نیار رضی الله تعالی عنہ صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه د اختر پورز د غټ اختر پورز باندې ویا رسول الله زما جیران گاونډیان وګیو ما په دې نیت باندې د اختر د مانځنه مخ کې قرباني وکړه چې هغه د خوراک ملو شي او هغه باندې هغه سره یو همدردی او یو ایثار مقصدو چې هغه باندې زما گاونډیان خوراک وکي ګوره په اخلاص باندې قرباني پیش کړي ده د قرباني خو صحیح ساروي ذبح کړي دي لیکن د الله نبی دا فرمایي چې د اختر د مانځن وروسته به قرباني کوي د اختر مونږ چې وشي بیا قرباني رواشي ابو برده ابن نیار صرف د یوې طریقې خلاف او په اخلاص سره او په خنیت سره وکړو گاونډیان یې وکیو د هغې دپاره مخکې قرباني وکړه نبی علیه السلام ورته ووی شاتو که شاتو لحم ستا شات ستا پیسا هغه د غوښو د قرباني دی نه ده شوې ستا قرباني ونه شوه د دې په ځای باندې ته بله قرباني وکړه هغه بیا بله قرباني وکړه صرف یو طریقه د رسول الله پکې پوت شوه صلی الله علیه وسلم د الله د نبی یو طریقه پکې پوت شوه ته ستا قرباني نه ده شوې د اختر په ورځ باندې بعض روایتو کې راځي سعید ابن مسیب او بعضو کې راځي علی رضی الله تعالی عنہ هغه یو سړی ولیدو چې د اختر په ورځ باندې عیدګاه کې مونږ کوو نفل یې کوو د اختر مونږ په جمعات کې نه دی راغلی د اختر مونږ په عیدګاه کې سنت دی چې عذر شرعي موجود شي عیدګاه نه وي یا باران وي یا بل یو عذر وي نو بیا جواز لري او چې عذر نه وي د اختر مونږ به عیدګاه کې کوي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی نو په عیدګاه کې هغه نفل کول ناغه ورته دا مکو منه کو ناغه سړی مخ راواړو غوسه شو چې دا خو زه ثبت کار نه کوم دا خو مونږ کوم الله به ما په مانځ باندې جهنم ته بوزي ورته وی په مانځ د جهنم ته نه بوزي الله به په دې جهنم ته بوزي چې ته د نبی د طریقې خلاف کې دا الله د نبی نه دا په عیدګاه کې د اختر د مانځنه علا و نور نوافل نه دي ثابت چې د الله نبی نه دي کړی او ته کې نو دا خو د الله د نبی خلاف کې داغه د سنت او داغه د طریقې خلاف کې دی واجبانی باندې الله نشي زما عزتمندو بعض خلک مونږ ته وایي چې لکه دا دعا شو دا عبادت شو بعض خي بعض خیراتونه خلاف شرع طریقې سره خلک کوي دا خو ښه کارونه دي زما عزتمندو ښه کار هغه دی چې د الله د نبی نه ثابت دي چې د الله د نبی نه یو کار ثابت نه وي هغه ته ښه کار نشي ویلې هغه مونږ دی او هغه هرڅه دي هغه بدعاتو کې راځي د الله د نبی د طریقې نه خلاف مونږ کول قرباني کول روزه نیول عبادت کول دا خلاف سنت دی او دا بدعت دی او هر بدعت گمراهی ده او د هر گمراهی ځای جهنم دی زما عزتمندو مونږ او تاسو له پکار دادي چې په دې ورځو کې هم د الله د نبی د سنت او دغه د طریقو لحاظ وساتو ډېر خلک داسې وي چې اخترونو کې الله او لعب او لوبې کوي بے ځای کارونه پکې کوي او تماشه او دارنګې میلو لذي او دارنګې فضول کارونه لغوه کارونه منکرات پکې کوي زما عزتمندو د اختر دا مقصد نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام اخترونه وګوره چې هغه څنګه وليس العيد لمن تبخر بالعود ان العيد للتائب الذي لا يعود وليس العيد لمن تبخر بالعود اختر د هغه چا نه دی چې خيسته جامې واچي
او ځان باندې خیسته خوشبویو لګي دا اختر دا هغه چا نه دی. اختر دا هغه چا دی چې هغه د ګناهونو نه داسې توبه وباسي لا يعود چې بیا ورته نه واپس کیږي. ليس العيد لمن زين بزينة الدنيا انما العيد لمن تزود بزاد التقوى. اختر دا هغه چا نه چې د دنیا زینت حاصل کی، اختر دا هغه چا چې د تقوا تو خزان سره والی. ليس العيد لمن ركب المطايا انما العيد لمن ترك الخطايا. اختر دا هغه چا نه چې په خسته خسته گاډو کې چکرې وي وګرځي او دارنګ یو خوا بل خوا لاړ شي. اختر دا هغه چا چې خطایا او ګناهونه پرېږدي. زما عزت مندو علي رضی الله تعالی عنہ د اختر په ورځ باندې زيتون تیلو کې اوچر وټه خوړه. هغه وخت چې امیر المؤمنین دی، یو کس راغی وته وی امیر المؤمنین په دې ورځ باندې دا خوراک کې ناغه ورته فرمایل چې اختر د هغه چا د پاره دی چې مخکې د اختر نه کم عبادت هغه کړی دی هغه قبول شوی. او دارنګي یا هاذا اے سړیا اختر د هغه چا نه دی لمن لبس الجلید واكل السریدا. څوک نوې جامې واچي او ما تکړه خستر وټهګانی وخوري. اختر د هغه چا دی چې د چا عبادت الله قبول کړي، الله ته توبه وباسي، صحیح بندگی وکړي. زما عزت مند د اختر مقصد په جندل پکار دي. د عیدینو خوشحالي الله او رسول جایز کړي د پدې کې او د شریعت مطابق د الله او د رسول د حکمونو مطابق. دارنګه پدې کې د الله د نبی د سنت او داغه د طریقو لحاظ ساتل شي. ډېر طریقې داسې دي چې مونږ او تاسو نه غپاتې. د الله د نبی ډېرې طریقې او سنت په دې اخترونو کې هغه مونږ او تاسو هغه پرې خو دي. یعنی معمولی خبره سړی ته معمولی ښکاری. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د اختر ورځ به خالف الطريق لار به بدلولا. په کومه لار باندې چې بتلو د اختر منزله عیدګاه ته بیا چې براتلو په غلار نه په بل لار براتلو. دا یو حدیث حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله لیکي چې دې کې د سلګونو نه زیات حکمتونه دي چې د الله نبی به ولې لار بدلولا. کوم باغ حکمتونو پسې نه زو، مونږ به د الله د نبی سنت تابعداري پسې زو چې د الله د نبی سنت داسې وو دې کې فائدې بیا ډېرې زیاتې دي. دارنګه د اختر مونږ کم ټیم پکار دی. حدیث کې راځي سنن بیهقی کې امام بیهقی راوړی دی وکانه النبي صلی الله علیه وسلم یصلی بنا یوم الفطر والشمس على قید الرمحین. نبی صلی الله علیه وسلم به مونږ ته د ورګوټي اختر مونږ کو چې نور با د دوه نيزو په برابر او د غټ اختر مونږ چې د یو نيزې په برابر وو. د روایت باندې اگر چې بعضي محدثینو کلام کړی دی او د بعضي طرقو د وجه نه دا حدیث حسن درجه کې دی او د دې تاییداتو کې نور روایت هم شته دي. بعضي روایتو کې راځي وذالک حين يسبح الضحى. دا اختر مونږ به هغه وخت کې کوو چې صلات الضحى به کوم وخت کې کېده، د ساخ وخت مونږ. نو دا سنت طریقه دار چې د اختر مونږ د دې ټیم کې وشي. د غټ اختر مونږ لګ دا ورکوټي اختر نه وختي پکار دی. دارنګه د اخترونو کې خلک د قبرونو ته ځي. بعض خلک د اختر په ورځ باندې مزارونو ته او قبرونو ته او خپلوانو کرزیو مبارکه او مصافحه او معانقه دا کوي. دا خلاف سنت اعمال دي. قبرونو ته تک دا بدعات دي. دین ځانو ساته دغه د اختر په ورځ باندې کلمات راغلي دي. هغه کلمات سره ځکه هغه وایي. احادیث کې راځي کان اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه چې بکله د اختر په ورځ باندې یو بل سره ملاویدل یقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. الله دې قبول کی زمون او تاسو نه نیک اعمال. دا به یو بل ته ویل. لاس ورکول یو بل ته دا ډیر ثواب لري او خلک خصوصي طور سره دا یو رسم ګرځیدل دي، یو طریقه ګرځیدل چې د اختر منځو شي بس ټول خلک ورترغاړو یو بل ته او لاسونو مصافحه او معانقه کوي.
دا عمل نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی، نه د صحابه کرامو نه ثابت دی، او نه خیر القرون کې د دې ثبوت شته دی. لہذا د دې عمل نه ځان ساتل پکار دی. چې کوم شی د الله د نبی نه ثابت ني هغه کول نه دی پکار. اغاثة الاحفان کې امام ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي وی که یو عمل داسي وي الجاری على خلاف السنه فلا اعتبار له. په ټول عالم کې یو عمل خور شوی دی، د ټولو خلکو رواج او طریقه داسې نه چې یو کار کوي لیکن هغه د نبی د طریقې نه خلاف دی، هغې له هېڅ اعتبار نشته او مؤمن سړی به هغې ته التفات نه کوي، ګوري به نه چې لکه دا خلک ولې داسې کوي. د ولې جواب نشته. د الله د نبی طریقه یاده کړه، خلکو پسې مزه. ډېر خلک دا دین او دا حق او دا قرآن او حدیث د خلکو تابع کوي او د ملیانو تابع کوي. دا غلطه طریقه ده. هر یو څیز د الله د رسول د سنت تابع کېوه، هر یو څیز به په دې باندې تلې. که دا ټوله دنیا رسم او رواج کې اخته وي او بدعاتو کې شرکیاتو کې ګمراهۍ کې اخته وي نو خلک به څه وایي چې هلکه دا به صحیح دي، دا خلک چې په څه باندې روان دي. نه، دا دلیل د اکثریت د خلکو، دا دلیل د حقانیت نه دی. حقانیت دلیل چې دی هغه قرآن او حدیث دی. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، الله فرمایي که اکثریت پسې لاړې او ډېروالی پسې لاړې د الله د لارې نه به ګمراه شي. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، د الله په بندګانو کې لږ بندګان داسې دي چې هغه د الله صحیح حق ادا کوي او د الله صحیح بندګي کوي. د الله صحیح شاکرین بندګان دي چې هغه لږ خلک دي. دنیا کې که موږ تاسو وګورو د کفارو او د مشرکینو د بېدینه خلکو تعداد ډېر دی. تعداد له اعتبار نشته، ډیروالي له اعتبار نشته، حق له اعتبار دی، دلیل له اعتبار دی، قرآن حدیث چې چا سره هغې له اعتبار دی. نو زما عزتمندو امام ابن قیم رحمت الله علیه دا فرمایي چې په دې دوکه نه شي. که ته یو عمل جاری دی په معاشره کې، دا خلک ټول په غلطه روان دي، عمل د سنت خلاف نو فلا اعتبار لهم، دې خلکو له هېڅ اعتبار نشته او دې عمل له اعتبار نشته او نه دې له التفات شته دی. حق طرف ته رجوع پکار ده، الله راضي کول پکار دي. فلا يتكترزا ولنام غذاب، الله ته راضي مخلوقات ته ټول خپي پروا نشته. ولا يتكتحلا ولا ايام مريرا، الله ته خوږي زمانه د ترخشي ما باندې مصائب راشي تکالیف راشي، د مؤمن سړي دا आवाज دی چې پروا نشته. که مصائب راضي تکالیف راضي خو چې الله راضي وي پروا نشته. کدا ټول جهان خلاف شي او الله راضي وي هیڅ دل هیڅ دغه نشته اعتبار، پروا به نه. لا يخافون لومة لائم، د الله د نیکانو خلقو عقیده او عمل او نظریه دا چې د چا د ملامتیانه نه یریږي. الله رب العزت دې موږ تاسو ته په صحیح دین د قرآن او د سنت د تابعدارۍ توفیق راکړي. رب العالمین دې زموږ او تاسو ایمان او استقامت